الله خیر وکړي چې په وخت باندې راغی او زموږ د ټورنمنټ او زموږ د مقاصدو ته کورج ورکوئ. څنګه چې طاوله صاحب ویل د سی وي ان کپ مقصد هم دا دی چې د سی وي ان ولنټیرز یې واشي او ښه کرکټ دلته راشي، دغه هلکان بیا مخکې پروموټ شي، نورو پي ایس ایل ته لاړ شي او کشمیر لیګ ته لاړ شي، ښه مواقع ورته میلاو شي او په خدا نه خواسته الله دې وکړي چې په دې کې داسې ډونیشن راشي چې دغه ډونیشن بیا موږ په اعتماد او په کونډو ولګو. مقاصد یې دغه دي. زمونږ د ټورنمنټ طریقه کار به دی چې موږ اول ځل د دې لپاره اعلان کړی چې 24 ټیمونو ته به موږ حصه ورکړو او هغه ټیمانو ته به موږ حصه ورکړو څوک چې مخکې راغلي، یعنې پهلې پای په بنیاد باندې انټري فیس زموږ 80,000 روپۍ دی. دا ټورنمنټ چې کله دغه شي نو زموږ د وینر ټیم به 3 لکه روپۍ انعام دی، د رنر اپ دپاره 2 لکه روپۍ انعام دی. مین اف د میچ به په هر میچ کې موږ یعنې ښه لوبغاړي ته 2000 روپۍ ورکوو. بیا د ټورنمنټ په اخر کې به ښه بالر ته 15,000 روپۍ، ښه بیټر ته 15,000 روپۍ او ښه فیلډر ته 10,000 روپۍ. دا به موږ ورکوو. نور به موږ کوشش کوو چې دا لیګ چې کوم کېږي چې دا د انټرنیشنل په اصولو باندې وشي او په دې کې کوالټي کرکټ موږ د هلکانو ته مهیا کړو. بل دا چې دا بغیر سیاسي، په دې کې به سیاست بالکل انوالو نه وي. دا زما خواته چې کوم ملګري ناست دي، زه، بابو صاحب و اکرام الله، ارشاد بھائی، شفیع جي صاحب و اسماعیل صاحب و راحت الله، دا موږ ټول ولنټیرلی د دې څخه کار کوو بغیر د څه مقصد هم صرف دا دی چې دا کوم د سی وي ان کار دی چې دې ته څه فایده وشي. په دغه بنیاد موږ کار کوو. زه د خلکو نه اپیل کوم چې څومره موږ هم ولنټیرلی کار کوو، تاسو هم راشئ او د باجوړ دا امیج دا ټولې دنیا ته ښه ویسئ. ما یو ملګري تپوس کاوه ویل ته په کرکټ کې څه کوې؟ موږ وایو چې داسې ګیره میره یي دا خلک وایي دا اوس دغه ګراونډ کې څه کوي؟ نو ما ورته وویل چې بي ایس ایل به په 2017 کې کړی او 2018 کې. نو سراج خان الله دې ورله صحت ورکړي، سراج الدین خان د نوي کلي الله دې ورله صحت ورکړي. د جومات اعلان یې وکړو او جومات یې په سټیډیم کې جوړ کړو. ټیک شوه. اوس دا پیره زما په کې کلک دا اراده ده چې د مازدیګر مانځله به موږ 15 منټه ورکوو. نو دا ډک ګراونډ به دغلته په جمع مونځ کوي. نو په دې کې به څونه خیر. نو ګوره هر سړي له پکار دی چې په هر ځای کې دا خپل کردار ولوبوي. لکه اوس موږ بعضې داسې وو چې دا بعضې سړی په دې بعضې ځای کې څه کوي که نه، نو کیدای شي د دې بعضې سړي په وجه دغلته هلته څه پیدې وشي. نو زما دغه ماتې ګوډې خبرې وي. ستاسو په ذهن کې کوم سوالونه نو اکرام صاحب هم ناست دی، عطاالله صاحب هم ناست دی او زه هم ناست یم.